أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدقت يا رب العالمين. مخکې د قرآن عظیم الشان تذکره وشوله. الله رب العزت وفرمایل ولقد صرفنا في هذا القرآن. الله رب العزت وایي موږ په دې قرآن کې بار بار مثالونه ذکر کړي دي. اسم ذکر کړي دي، بار بار مثالونه ذکر کړي دي، خو ډېرو خلکو د دې نه انکار وکړو او دې نه خوشحالېږي مګر په کفر باندې په هغې باندې رضا دي. الله دې وساتي. اوس الله رب العزت فرمایي چې دا کافران دا داسې ظالمان دي چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په مخامخ باندې وي. دی ورته وقالو او وویل دې کافرانو لن نؤمن هرگز ایمان نه راوړو لکه فتا باندې حتی تر دې پورې تفجره چې روانې کړي لنا زمونږ دپاره من الارض د ځمکې د مکې معظمې نه ینبوعا چشمه آب چینی د اوبو چینی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي ایمان به در باندې ښه راوړو په دین په قرآن او ستا په اقوالو باندې موږ ایمانونه نه راوړو. که ته راته بلا پرې ووایې خو د دې وړې نه شړی نه جوړېږي، زموږ نه څه جوړېږي نه بس صفا کي سره اوبه راله د دې ځمکې نه راوباسه. کاڼجنه ځمکه ده، خرابه ځمکه ده، تش کاڼي دي او د دې نه راله چینې راوباسه نو بس موږ به در باندې ایمان راوړو. یا او تکونه لکه جنت یا وګرځوه یا او تکونه چې یا شي لکه ستا دپاره جنت باغ من نخیل د کجورو و عنب او د انګورو فتفجر الانهار پس جاری کړه نهرونه خلالها په منځ د هغې کې تفجیرا په ډېر جاري کولو سره. او که دغه نه کې فرض کا زمونږ دپاره اوبه نه جاري کې نو بس بیا داسې وکړه چې د ځان دپاره چې ستا دپاره یو باغ شي ښه مزېدار د کجورو د انګورو خو ښکلې مزېدار باغ وي او د هغې په منځ کې وله روانه وي، په منځ کې وله روانه وي او دا ښې ډېرې اوبه وي. ستا دپاره دې شو چې موږ یې وینو په مخامخ باندې. او تسقط السما یا ته چې دې راوغورځوه دې اسمان لره کما زعمت لکه څنګه چې ستا خامخیالي ده، لکه څنګه چې ستا سوچ دی ګمان دی چې تا موږ ته وي چې څوک زما خبره ونه مني نو څنګه چې د لوط علیه السلام په قوم باندې هغوی اوچت شو لاندې راګوزار شو یا اسمان به پې ټوکړې ټوکړې راوغورځي وغیره هکه شان په موږ باندې د اسمان راوغورځوه. که د سمې کار نه کوي د بلې دا راسره وکړه
کما زعمت لکه څنګه چې ستا ګمان دی علینا په موږ باندې کسفا ټوټې ټوټې ټوکړې ټوکړې د اسمان را باندې ټوکړې ټوکړې راوغورځوه او تأتی بالله یا قدام نه کې اسمان چینیم نه جاری کې اوبم نه جاری کې دا کارونه نه کې دام نه کې دا نو او تأتی بالله بیا خو الله رب العزت را دراوله نعوذ بالله من ذلک الله دا داسې ارامیانو دي به زما خیال ټوله شپه سوچ وکړه د دې وخت پښتانه وبس ټوله شپه بیا سوچ وکړو یا به په مانځه کې چېرته سوچ وکړو نو چې سلام به واړو استاد دا بلانکې مسله څنګه ده نور ښه پوهېږي خبره دا ده نو ټول هر یو شي کې به سوچ وکړو او دا هغه یو سوالي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سوال نیم علم سوال نیم علم دی دا حدیث مفهوم یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوي دی د پاره د پوهې او یو تپوس دی د پاره د تنګولو او بیا د سوالم خپل ځای دی یو کس ودس ماته یو ته یو تپوس ترنه کو نو دا صحیح نه او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله یا راولا الله رب العزت والملائکه او فرشتي قبیله مخ په مخامخ راولا چې الله رب العزت داسې بالکل وینو او ورپسې فرشتي په قطار باندې سیده قطار هغه وای چې لګا موږ څه کړی دا موږ پیغمبر جوړ کړی دی نو موږ به ومنو وای داسې او یکون لک یا دې شي د ستا دپاره بیت کور یا دې شي د ستا دپاره بیت المحل کور من زخرف د څه شي د سرو زرو سپینو زرو یوه من زخرف د قیمتي کاڼو زبرجدو یاقوتو دا نور چې څه شیزان میزان دي د هلکانو چې اوس ګوتموله زور ورکړی دغه دا قیمتي کاڼي دي چې د دې نه د ستا دپاره یو کور شي او ترقى في السماء یا توخیجه فی السماء په اسمان کې ایک طرف د اسمان توخیجه یا چې توخیجه څه ده طرف د اسمان ته نو داسې ارامیان ورته وایي په دې یقین نه کوو چې اسمان توخیجه ځکه نور خو ورته پته وه چې د معراج واقعه خو دا د لنډه تېره شوې ده معراج خو یې کړی دی داسې وایي ولن نؤمن موږ یقین نه کوو لرقیک ای لسعودک ستا په ختلو باندې په دې ختو موږ یقین نه کوو حتی تر دې پورې تنزل علینا چې ته راکوز کړې په موږ باندې کتابا یو ورق یوه پاڼه یو خط نقرأو چې موږ ولولو هغې لره په دې هم کار نه کېږي چې زموږ په نوم باندې خط راشي چې د بادامګل زویه دا د الله رب العزت پیغمبر دی او دې ولې ومنه او چڼو والا تیم ومنه ممپلو والا تیم ومنه نو چې زموږ په نوم باندې خط راشي د خدای د طرفه ځکه چې هلته پاک و ډېر زیات که نه مولانا بیجیګر رحمه الله فرمایل وایي زما دا عادت دی چې زه د بزرګانو د ډېر زیات دعا لرم چې کوم ځای راته چا بزرګ خولی دی د هغه دعا تلې نو وایي دغه چا راته وی چې جي دا پلانکي ځای کې بزرګ دی او خلک ورله ډېر زیات راچلي وایي چې لاړم هلته بلا زنانه هم تلې راځي وغیره خیر وایي تپوس مې وکړو چې دا څنګه بزرګ دی وایي چې دی اول یې سیچو چې ریټایر شو اوس بزرګ دی ما چې بیا ټیک ده وی خیر وخت یې ډېر واړو ملاقات ته تللي نو چې راووتې ما ورته چې هلکه وخت یې ډېر وانهړو او ویل چې اوس مې خدای سره کلام وشي اوس مې له خدای سره خبرې وشوې او دا یې راته وویل دا وغیره نو ما پته نه لګي څه وخت پس وایي والله علم چې هر څه مسله راغله خو ځان یې وویشته په دې ګورګوړو باندې یا مریدانو ته مې ورله وی چې ورشئ لږ تپوس یې وکړې دې خو خدای ته ډېر رسېدلي دا ګولۍ به هم نیغې عرش معلی ته تلي نو خبره دا ده دی ورته ځکه نیکان ډېر زیات نو ورته وایي حتی تر دې پورې تنزل علینا چې نازل کړي ته په موږ باندې اوس دې ورته دلته وایي او یکون لک بیت من زخرف چې ستا دپاره وي یو محل یو کور د قیمتي کاڼو د قیمتي څیزونو دا یې ورته ولې وي ځکه دې ورته وایي چې من خو بیا هم چې دی په خېټه برابر یو په مړه خېټه باندې روټۍ خورو او تاسو ته خو کله میلاویږي او کله نه میلاویږي روټۍ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي
دا من خو بیا هم خپل کور شته، ستا خو خپل کور هم نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شوی نو هغوی د ابو طالب صاحب په کور کې هغه ټیم، او بیا د ابو طالب صاحب چې کوم مشر زوی طالب هغه چې لاندې کوم درې رونه و، حضرت عقیل صاحب، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت جعفر صاحب، د هغې چې کوم کور یې سوه هغې هم خرڅه کړه او هر څه یې ځان ته واړو. دغه کشران درې چې دي دا مسلمانان، نو هر څه یې ځان ته واړو. ورته ته خو د هغه په کور کې وې، نو ستا لپاره خو خپل کور هم نو. دا خو بیا سیدنا خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره تا واده وکړو، نو ته د هغې په کور کې اوسېږې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي مبارکې په کور کې اوسېږي. داسې د شرم خبره نه ده ښه، څه ضروري نه ده چې خاوند دې صرف مالدار وي، کله دا خو رشته د دواړو جانبینو ده. حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي محبت هم د دواړو جانبه دی او بغض هم د دواړو جانبه، چې یو کس د چا سره بغض ساتي 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 تر دې چې د هغه بل بنده په زړه کې هم بغض پیدا شي، او محبت چې یو بنده د چا سره کوي تر دې چې د هغه بل بنده هم ورسره په زړه کې مینه محبت پیدا شي. نو دا څه بده نه ده، دا پایې دي. کله به الله رب العزت یو له مال ورکړي، دولت به ورکړي وي، کله به د بل سره دولت وي، دا څه بده نه ده. بده څه ده؟ بده چې کومه ده هغه موږ بده نه ګڼو، هغه موږ بده نه ګڼو. الله رب العزت فرمایي نو دی ورته وی چې یا ستا دپاره کور شي د قیمتي کاڼو، یا ته وخیږي طرف د اسمان ته، ولن نؤمن لرقیک، او هرگز به موږ ستا په ختلو باندې یقین نه ساتو تر دې پورې چې ته راوړې زموږ طرف ته یو کتاب، یوه پاڼه، یو خط نقرأو چې موږ ولولو هغې لره ولولو. قل ته ورته ووایه اے پیغمبر انقلاب، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایه سبحان ربی، پاکی دا رب زما لره. څه دي؟ پاکی دا رب زما لره. ټول حمدونه او تعریفونه چا لره دي؟ وایه الله رب العزت لره دي، زما رب لره دي. هل کنتو، آیا زه یمه؟ نه یم زه الا بشر الرسول، مگر بشر پیغمبر، انسان پیغمبر یم. دا خو د الله کارونه تاسو وایي، زه خالق خو نه یم، زه خو بشر یم، انسان یم، پیغمبر یم. خدای یې مه ګاڼه، بېشکه چې بنده دی نور یې کل واړه صفات دي پر اختیا. محمد بشر لیس کالبشر بل یاقوتة حجر لیس کالحجر. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر دی، انسان دی، په دې کې شک شبه نشته. یاقوت هم یو کاڼی دی، خو د نورو کاڼو په شانه نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان له یو شخصیت دی، عظیم رهنما دی، رهبر دی، مقتدا دی، پیشوا دی. که تا ووایي چې څنګه زه یم او په دې ټولو صفاتو کې، یعنی د ځان بشر په صفاتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم برابر که بیا خو کفر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسان دی، خو موږ د هغې د خپو خورو ته هم نه رسو. شاعر وی کنه وی هزار بار بشویم دهنز مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بی ادبی است. وی هزار بار می داخلو په عطرو باندې معطر کړله، خو چې بیا هم ستا نوملم ای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو بیا هم بې ادبي ده. بیا هم څه شی ده؟ بې ادبي ده. زمونږ خوله راسته را ټوله رس په غیبتونو کې اخته یو، ټوله رس په ګناهونو کې اخته یو، او بیا هم پې نوم د چالو د الله د محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په باره کې چې الله وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی، وایي ای په دغه شخصیت باندې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله سلام را لیږي، فرشتي ولا دعاګانې غواړي، درود پې وایي. ای مسلمانانو، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، ای مسلمانانو تاسو هم پې درود وایئ. الله څه وایي؟ تاسو هم پې وایئ. نو هغه شخصیت بلکې زموږ علما لیکي چې دا
مارغان نه دي دام په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې صلوات وای او چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کانو تیرېدو نو دې کانو پیژند دی به سلام اچوخه او چې کله یو پیر چې دی او د سماتی له ووتو نو سنو ګوره ونو ته اشاره وکړله جاءت لدا قصیده بردی ولوی جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم نو یغی ته چې اشاره وکړله هغه زمکه سیرله په سیرلو رالل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاسه راتو شو او پټه ک نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر لري ته صحرا ته خو بیا هم الته حیا به ډیره زیاته کوله سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په کم لاس ما بیعت کړی دی وی بیا ما چرته د هغې نه پس هغه خپلې شرمګاله نه دی وړی او چې لامبل به م په تیاره کې بې لامبل خیر هغه د حیا غرونه نو الله رب العزت فرمایي چې ورته ووایه ای پاکی د رب زما لره زه خو نه یم الا بشر الرسوله مگر یو انسان پیغمبر یم بشر پیغمبر یم او دا تاسو چې کومې خبرې کوئ چې د دې نه د سره جوړ شي دلته د نهرونه جاري شي دلته دا وشي دا د چا کار دی دا د الله رب العزت کار دی که الله وغواړي نو زه به یې وکړم او که الله رب العزت نه غواړي چې الله یې نه کوي نو پیر بابا به څه کوي خبره دغه وقالوا ویل دی لن نؤمن هرگز من ایمان نه راوړو لکه پتا باندې حتی تر دې پورې تفجرا چې ته جاري کی روانې کی لنا زمونږ دپاره من الارض د ځمکې د مکې معظمین ینبوعا چشمی چینی او تکون لگایا شستا دبارا جنتون باغ من نخیل د کجرو و عنب او د انگورو فتفجر الانهارو بس وی تو گرزو پدا کی نهر خلالها پمینز دی کی فتفجر الانهارو پس اگرزوا روان کا جاری کا نهر لرا خلالها پمینز دی کی تفجیرا پچلولو سرا او تسقط السماء یا راو غرزوا اسمان لرا پمنگ باندی کما زعمت لک سنگ جستا گمان و خیال دی علینا پمنگ باندی کی سپن ٹکڑی ٹکڑی او تأتی یارا ولا باللہ اللہ رب العزت لرا والملائکتی و پرشتو لرا قبیلہ مخامخ نو خبره داره دا سوالونه ګورې اصل موږ یې وایو دوباره نو موږ ته اسان ښکاري ورنه چې نوي دا سوالونه جوړې دا ګران کار دی نو دی به پاسه الله رب العزت څوک چې ګمراه کي نو شیطان ورته بیا خپلې لارې کولاوي شیطان به ورته ذهن کې نور سوالونه ورچول دی به پې سوچ کو د دې وجې حدیث کې راځي وی تاسو د الله په ذات کې سوچ مه کوئ د الله په صفاتو کې سوچ کوئ په ذات کې چې ته لګیا نو بیا به دله شیطان بل څه راولي بیا خلک راشي و یاره زړه کې مې یو خبره ده په خوله باندې راتلی هم نشي نو دې زړه کې مه ګرځوه زر خیال بدلوه د الله په ذات کې سوچونه مه کوه په صفاتو کې سوچونه کوه او یکون لکا یا شستا دپاره بیتون کور محل کوټه من زخرفن د قیمتي څیزونو نه او ترقا فی السماء یا ته وخیږي طرف د اسمان ته ولن نؤمنه او هرگز یقین نکو لرقیک په خطر استا باندې د خطر استا حتی تر دې پورې تنزلا چې ته راکوز کی را نازل کی علینا زمونږ جانب ته په موږ باندې کتابا یو داسې کتاب یو داسې پاڼه یو داسې خط نقرأوه چې موږ اولولو هغې لره قل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سبحان ربی پاکی د رب زما لره هل کنتو چې نه یم زه الا بشر الرسول مگر انسان پیغمبر الله رب العزت استقامت را نصیب